ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانشقاق مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق الأرض لتركبن طبقا عن طبق صدق الله خالقنا العلي العظيم كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمد سنا دے فاکر دگالا اللہ جل جلاله فرمائے فرمائے إذا السماء انشقت تسجم أسمان ذلوا وغرزيجين وأذنت لربها وحقت تسجم حكم وسوى أسمان تعال لربها لرب لجانب زخار وحقت ديفورا أخبر الحكم الله تعالى من وإذا الأرض مدت تسجم زكت حكم وسوى مدت ظلمات ظل سدسي ظل خرسي يولي ولسي وألقت ما فيها وتخلت روبا سروي برجي ما فيها تكم بمزك دننا وتخلت تبكم بكده دي بزانك دننا بتكرين وأذنت لربها تستم حكم سي إجازة وركسي لرب لخازخا وحقت يا أواذ تويس لرب لخازخا وحقت دي بها رو برجي دبان أوزل السر سلا شان سرو برجي وس الله جل جلاله هذا الشان بياني سمزكة أو أسمان فروح زمين في الله جل جلاله دير شان بدا كده سبحان الشتاء إن الله جل جلاله الإنسان عاجز بزول ما ملك كمزور الشيء تري الإنسان بنظر كي أغير كشني خزندلا يا كشني مچرني كي إنسان بواسم له إنسان نس جوړول إنسان نس پیدا کول إنسان مچر مقابله نس کول چې الله وغواړي وس الله جل جلاله فرمایي غټ شان لك اسمان لك او اسمان لك ومزکی دا ډېر غټ شان او اسمانونه دا بسنګ چمکي
الله تعالی اذنت اواز ورته وسی ودی اسمان ته لربها لرب لخازخه چې حقت وغورځېشه ځان زری زری کړ ختم صدا اسمان داس کوم شی چې ما ته کړی ختم د صدا شایست یا ومزکی تعالی حکم کې چې اذا الارض مدت ام ذکر خرسه یول ولسه وعلقت ما فيها وتخلت چې کوم ځکه په ځای کې دنه پټ کړی دا په ټول د باندې راوړي ځکه به یو لیول سي یو غار یو کډای یو غار یو غونډۍ شته زوره لوی شته پورته دا لوی شهرونه لوی بنگلې لوی ځایونه لوی محلونه دا په ټول اواسي ټول به یو لیول سي ټول به یو لیول سي مدت سره کش بس د ځکه طول شام کې غلط تبوا برباد بیا الله فرمای چې القت ما فيها وتخلت بیا مزکتای چې دا کم یو لول سا چې په کم پتا کې دنه دي هغه د باندې راوځه قرم سونا سپنزر سرزر نور خزانه قسم قسم ډبري قسم قسم جواهرات قسم قسم بوتان دا قسم قسم شان دا انسانانو په کې پټ کړی یا مزکه په خپل بځا کې ایشري تیل نور شان ټول راوغورځي انسان بروان و حشته هغه سونا پرتی هدا رقم نور شان جواهرات پرتی انسان هغه ویني پسترو بیا به انسان هغه راځي انسان په دومره پیغام کې پروتي انسان په دومره پیغام کې کلړلې چې انسان بدل شي د رکل نه معلوم چې زما په شو کې دا چې سونا پرته ده زما په شو کې دا چې جواهرات پرته دي هر غمیان پرته دي چې کوم غمیان لپاره به انسانان په زرا پټي دا پنځه کې سربیان کول ستل ویوي نه راځله نن دا الله تعالی د دې پر سر باندې لوی لوی خدون دی غوړولې انسان د ادراک لانی انسان د درک لانی معلوم انسان به دې شي سوچ لانی تمنا لانی دا شي وحشت ورځوي دا شي سخت ورځوي الله تعالی فرمایي واذا السماء انشقت ستم حكم سوى اسمان شقت دا بسر خور سر ورك بسر ما بسر زري زري بسي واذنت لربها وحقت ستم جواب رب القال وحقت دا بسر وزي ختم بسي حقت بيوم الى اسمان اسموس بیا دوما خبر مفسرين فرمای چې حقت وحقت فمزكم الله جل وعلا واسمان تم الله حكمك واذا بدلكم الله جل جلاله مزيك خپل هيئت ورکی خپل صورت جسم ورکی چې مزيكي تما پیدا کړي زګ ورته چې بالکل لبیک وصالح یا الله تعذب پیدا کړي وسمات حکم کا سوکم مزيك دبوي چې هو ورته شام ورته او غرق دا شام ټول کا سره خاره کا یو ورسا یو کله سره شپږان کې پیدا اسمان دبوي چې اے اسمان اذا السماء اے اسمان چې ستمول سوا اسمان ته اسمان ورته چې لبیک وصالح یا الله اته حکم وکړه الله تعالی ورته چې اے اسمان چې کوم زینت ما تعالی ورکړي کوم شایست ما تعالی ورکړي دا زینت دا شایست دا وګورځه دا ختم کا دا یو شی پر ځان پاتې کا الله تعالی فرمایي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه بشك إنسان تدي أغبو جلون كدي كدحا فبو جلون إلى ربك دخل روحا وخاطا كدحا دغبوج فواسطة فواجباني فملاقيه دجد الله تعالى ملاقاتك إنسان روزين سي منز كوي زكاة كوي حج كوي نور نفلي عبادتنا كوي صدقي كوي خيرات كوي د زنا ځان کتل دي د شراب ځان کتل د حرام ځان کتل د غټ غټ ګناوه ځان کتل دي الله تعالی ورته دا ډېر غټ بوج دی په دنیا کې انسان وړي د چا لپاره زما لپاره الله تعالی دا زما لپاره د ربک د رب نه جانب د رب لپاره سره لپاره فملاقي چې دی ورته محشر په دنیا کې او په هغه جهان کې د الله تعالی سره ملاقات وکړي په داسې رنګ په داسې هيئت په داسې حال کې چې الله تعالی فرمایي چې بالکل انسان لازمه لپاره تکلیف وړي لازمه لپاره بوج وړي لازمه لپاره یو انسان ټول شان پرېږده اول واخه روزه واخه الله تعالی فرمایي
وایي کوم ټیم چې یو انسان یوه روزه ونیسي کوم ټیم چې انسان یوه روزه ونیسي زه د هغه انسان له روزې له برکته د هغه ورځې له برکته انسان زه کوم کسان چې مړه دي هغه مړه کسان چې کوم باندې ما جهنم فرض کړی دي ګناهګاره خلک دي 80,000 جهنميان د دغه روزدار انسان نه وځي الله تعالی دې وی ورځ ما کوم 80,000 دا رقم ډیر روزي 80 دا رقم رقم بیا الله تعالی وایي چې کوم ټیم انسان اول مسلمان زما لپاره اول روزه ونیسي بیا تر اخري روزې پورې چې بیا څومره کسان هر ورځ د جلا 80 کسان باسم 80,000 کسان د جهنم له اور څخه بچاو هغه جهنميان سپاغو فیصله سوي د جهنم هغه جهنميان شي الله تعالی چې دا 80,000 کسان دا 80 بیا دا رقم حساب توکا دا جمع کا چې دا دې سوال 80 څومره کسان جوړ دي 18 لک کسان دا دکشنی اختر په شپه باندې بیا په یو وار بیا نور دغه زناو باسم سلوي ځخه انسان پر ځان باندې بو جوړي روزه نه ولدا تکلیف پر ځان برداشي او بل خبره وای څه انسان چې روزه ونیسي هغه انسان ته د انسان باندې چې کوم هوا کېږي دا هوا چې کوم زما پر صبر بدن مو بدن کېږي دا هوا زی دا د الله جل جلاله عرش لاندې تر کرسي لاندې دا رقم د نرم روانوي دته چلیږي دا جنت په دغه هوا باندې شایسته کېږي دا جنت په دغه هوا باندې مزینه کېږي او چې کوم په دې جنت کې حور دي کوم زما او ستا کور ولاوي حور دي الله تعالی ما ته کړ دي او حور و الله تعالی ته فرمایي چې یا پاک پروردګارا دغه هوا دغه جنتی انسان دا دغه جنتی انسان ته زر و ما ته راولي زیو د ذات په ظالم دغه حور به څنګه علماء کرام فرمائیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله فرمائیں چې دا حربه اتیا جامع اغوستی اتیا کپڑے به اغوستی هر کپڑا به لبلی کپڑے سے رنگ جلائے ہر رنگ به لبلی رنگ سے جلائے ہر کپڑے خوشبو به لبلی خوشبو سے جلائے اویا قسم خوشبو بھی اویا قسم کپڑے بھی اویا قسم لباس بھی شدید حر پر بدن باندې بیا بدا پر تخت باندې ناسي دا تخت په سور یاقوت او په مرجان باندې به جوړي په سور یاقوت په مرجان باندې به جوړي بیا د دې شجره جلا هر شجره هر اویا شجره د هر شجره جلا زر نوکرانیان به زر خادمان شجره به زر خادمان سړیان به دا 2000 کسان نر شجره زر شجره دا خادمان نوکرانیان دا به جلال دې شجره نوکرانی کوي بل غټه خبره دا شجره د هر یو نوکر په لاس به یو لوی غټ تاوي یو لوی غټ جام وي یو لوی غټ لګن تال وي د تال کې به قسم خوراکونه وي هر خوراک خوند بل خوند جلاوي چې کوم بوله تاول کړه د کوم شو خوند تاول کړي د دغه خوند بیا ځکه کړه بل بوله وکړه د دې خوند تر هغه بولې زیات ده د دې خوند بیا تر بل بولې زیات ده ډوډۍ دا کوم نه انسان چخري په اوله بوله کې خوند وي په دوه غړي کې هغه څه خوند وي په درېم بوله کې هغه څه خوند وي چې ستې خوند ختم شي انسان پریږي یا دا کوم دا شیش لوجي د انسان روزي لوجي ځخه د دې انسان د وی روزي برکت لوجي ځخه الله تعالی فرمایي یا ایو انسان ته چې انک ته چې کادحن تبودونک الى ربک رب جانب ته کادحن ملاقات فدی واسطه سره الله تعالی سره ملاقات وکړي فاما من اوتي كتابه بيمينه دا روزات د انعامات دا شان دا باور چې انسان د خپل کېږي چې انسان خپل سترګې خپل غوږونه خپل خوله خپل ناف ټول کې ژوند زندگی حیات دا ټول د الله جل جلاله مطابق په دې روزه کې تیر کی چې انسان ګناونه پکې کوي بیا د انعامات غواړي هغه انسان نه دا ول پکار دي علماء فرمایي چې دا انسان توبه او استغفار توجه کوي دیني چې دا روزه ورته د غاړې په د پاره د غاړې حال جوړ شي چې د ورته د باندې بوج پروت
دا کته فرمایي فاما من اوتی کتاب یمینی پس هغه څوک چاله چې ورکړي عمل نامه په شلاس باندې د مخلفه د جنتی انسان ورځ محشر علامه دا ده چې هغه انسان ته به عمل نامه په شلاس باندې ورکړي یا به عمل نامه د مخلفه داسې ورته ونیسي ورته وربکړي فسوف يحاسب حسابا يسيرا پس دا انسان يحاسب دغه اسانه به حساب اسانه به دغه انسان حساب حسابا يسيرا فاسانه ولو سره دغه انسان به حساب اسانه دا علماء کرام فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم چا سره الله تعالی کې حساب کوي هغه انسان له شک او تل جهنم دی که کم چا سره الله تعالی حساب کوي هغه انسان له شک او تل جهنم دی علماء کرام فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې دا اشاره وکړه چې الله جل جلاله د مؤمن انسان سره حساب نه کوي مؤمن انسان چې ستې د الله او حضور ته الله تعالی او فرشتو دا کوم حکم کوي چې ورکه عمل نامه ورکه په شلاس باندې ورکه چې زیاده په مخ لشي شي یو حساب نور سره کول کېږي د حساب سره واخی په یو مانځ کې انسان غټ غلا ده چې انسان سترګې نظر داسې واړي دا د مانځ کې غټ غلا ده یا دا کوم په واسه کې دا رقم په روزه کې دا رقم په زکات کې دا رقم په حج کې دا رقم په نور عبادتونو کې دا به انسان باندې راځي الله تعالی فرمایي فسوف هغه انسان يحاسب حسابا دروسي حسابا يسيرا اسان حساب د خمرات دا انسان به صرف عملنا ورشي ما بس روان بس دا مؤمن انسان وينقلب الى اهله مسرورا دا انسان ملارس د خپل اهل وفاته د خپل کور اولاد بچان زندگی وفاته مسرورا په خوشالي سره الله تعالی فرمایي چې محشر کې دا مؤمنان مور پلار او بچان زندگی دا ټول یو بل سره منډه سره ولې سره پټېدل با وای په جنت کې ټول په پریوځي وي د ټول محلات په پریوځي وي د ټول ځایونو پریوځي باندې وي دا انسان با چې ستې ورسې جنت ته هغه خلک وي خپل مور پلار او عزا قرباني وي چې دا د پلان سره کامیاب وسدارای دا انسان ډېر خوشاله دا قرباني خوشاله یا علماء کرام فرمایي چې د دې خدای اهل کور نه دی مراد د دې خدای مراد دی چې څنګه دا انسان ورسي هغه خپل فرشتو ته خپل حر ته خپل نوکرانان حر او غلمان ته کوم چې غلامان یا کوم چې غلام دي یا کوم نوکرانان دي هغه ته چې ورسي ملاقات هغه ورته خوشاله شي چې شکر الحمدلله تخفى اسافه عیسی کې اسانه شي او رايو متر اخلاص لري بس الله تعالی فرمایي هغه پس هغه واما من اوتي كتابه بوراء ظهره پس هغه څوک کتاب او چله چې عمل نه ورکړ شي د شاله الله تعالی ذلك عمل بظهر مسلمان وسكي وكم چاته عمل نامه د شاله خواته ورکړ شي یا د مخلفه ورکړي خالق پشکل ناس باندې ورته ورکړي عمل نامه فسوف يدعو ثبورا دا انسان بدمره په سختي کې سره پساري دا بناري وي يدعو ثبورا مرګ ما ته بیا راسه ما خالقا ما مړکا د عذاب بخلاصم د قهر لغزا بخلاصم دا انسان بناري چې کاش يدعو ناري وي ثبورا مرګ راسه ما هډوکی کا ما خاور کا ما غر کا ما ختم کا ما مړکا ما روح وکاجا چې زه په دې حالات باندې نه پیژم په دې حساب کتاب باندې نه پیژم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يدعو ثبورا فإذا إنسان عليه جمار براسه ومعملك ويصلى سعيرا بيابد جهنم فرشي راس إنسان مثل غارة الرسول ونسي بيابد جهنم تفر محروب ذي إن
انه كان في اهله مسرورا بشک دې چې په دنیا په ژوند کې په اهل کې خپل کور والا سره خپل بچان خپل پیوندو سره دې په خوشاله ژوند تیرولې الله یې لري د الله قهر پکړو غضب قهر یې لري زکه د دنیا ژوند دستور جوړ کړی ولا چې د آخرت ژوند یې لري نن الله جل جلاله د تعامل نامه په کله لاس باندې ورکړه اوس الله تعالی فرمایي انه ظن ان لن يحور بشکل د انسان ګمان چې الله يحور موږ کوم رسول بیا موږ د الله حضور ته نور ځو ډېر انسان انداز بس چې مړ سو جاته مړ دی جاته دنیا ژوند که هر رقم تیرې که روزي خوري که زکات نه ورکوي که حج نه ورکوي که لمونځ نه کوي که عبادت النفل صدقې او خیراتونه بل شی نه کوي که ځان د الله په حضور کې عاجزي ته نه اختیاروي نو ځکه به الله جل جلاله پکړ د انسان ډېر سخت وي بلا ان ربه كان به بصيرا بلا هرگز داسې نه دی ای خلکو هرگز هر کله دا رقم دا خبره دا رقم نه ده ان ربه بشک رب ساسری کان به بصیرا بشک انسان الله جل جلاله ټول انسانان ویني چې کم کار کوي کم ژوند زندگی کوي زما په خلاف روان دي که زما په حکم مطابق ژوند کوي بیا الله تعالی فرمایي ان ربه كان به بصيرا علماء کرام مفسرین فرمایي چې په دې آیات کې دا اشاره انسان ته اے انسان چې ستیم ته یو کار کوي ستیم چې هر کله د ګناه کار کوي وای الله ما ویني الله دا دې مخامخ ولاړ دی ما الله ویني زه وې دا کار کوم فنافتون کمی کوم سود کوم حرام خورم زندگی غلط کوم غیبت کوم بدعت کوم کفر شرک کوم ما الله ویني الله ما حضور تاسو ولاړ دی ولې الله خپل فرمایي ان ربه كان به بصيرا انسانانو هر کله داسې نه ده بشک الله تعالی چې هغه تاسو ویني هر وخت هر سکند هر من هر کله باندې تاسو ویني تاسو الله نسی لیدلې تاسو الله جل جلاله په خپل زړه کې ژوندای کې دا چې الله جل جلاله ګوري زمونږ کوم دا د سجده مې ولګوله الله ته مخامخ یم الله ته مخامخ سجده کوم الله جل جلاله مخامخ درته دا کوم سجده چې کوي زړه کې به سکون وي زړه دماغ په سکون باندې ټول غټ شي موږ به د الله په حضور قبول وي وس الله قسمونه خو فلا اقسم بالشفق زما د قسم بالشفق د اسمان په کنارو کې چې کوم رڼا راپورته کیږي والليل وما وسق زما د قسم په سپوږمۍ چې هغه پرسي د څوارلسمې په سپوږمۍ باندې قسم الله تعالی خوړل والقمر اذا اتسق ستیم چې دا والليل وما وسق ستیم چې دا سپوږمۍ دا شپه د شپې والليل د شپې والليل دا شپه وما وسق ستیم دا سره خوړل کیږي والقمر اذا اتسق زما د قسم په سپوږمۍ ستیم چې دا ګرد سي ټول ګول ول پرسي ټول ول پرسي ګد شاخه ټول پرس راجمه سي وس الله تعالی فرمایي و زما د قسم انسانان زتی وینما او ته چې کوم کارونه کوي هغه کارونه مکه واسه ولی زما په خلاف کارونه مکه چې کوم کارونه زما د حکم مطابق هغه کارونه کوي زما د قسم په هغه سره رڼا باندې چې هغه ټینسټم چې دا ماشان مرزه د څه کېږي د اسمان په کنارو کې په افق کې دا سره رڼا پیدا شي بیا الله تعالی فرمایي والليل وما وسق زما د قسم دغه سرونه چې دا هغه ټیم راځي ستې چې دا شپه خورل کېږي یعنی ستې دا شپه راځي شپه زیاته شپه جوړېږي بیا دا سرونه اوله دا سرونه راځي مرکز شي سرونه په اسمان کې پیدا شي بیا دا مر پټ شي بیا سپین رڼا پیدا شي بیا د ماشام مزوجات کزاري بیا د ماشام سره دا الله تعالی قسم ور باندې خپل پسوځي بیا الله تعالی فرمایي والقمر اذا اتسق زما د قسم په پسوځي چې دا ټول ګول پر دې لتركبن طبقا عن طبق بشك تاسو برا پورته کېږي ټولې طبقا عن طبق ټولې برابر فما لهم لا يؤمنون پس هغه خلق لا يؤمنون دی ولی ایمان راړي پس هغه خلق ویل له ګناهونو د خزان نه بچوي و اذا قرئ القران لا يسجدون دا سجدي تلاوت آیات ټول خلق بیا بعد تلاوت بعد سجده وکي الله تعالی فرمایي و اذا قرئ القران عليهم يسجدون ستیم چې موږ قران مجید تلاوت کوو دي ته لا يسجدون دی ما سجده نه کوي چې څومره موږ د قهر د غضب آیاتونو ته بیان کو څومره د قیامت د وحی او د جهنم د کیسو بیان د آیاتونو ته بیان کو د انسانانو زړه نرم کیږي دا انسانان هیڅ کله ما سجده نه لګي وصلی الله تعالی فرمایي بل الذين فسقوا خلق
کفرو چا چې کفر کړی یکذبون دی تکذیب کوي دی تکذیب بول لازمه د قیامت دی دا ورځ محشر ورځ زندگی عالم برزخ د قیامت والله اعلم بما يوعون بشک الله تعالی چې اعلم هغه خبر بما يوعون چې کوم تاسو کوي بشک الله تعالی چې دی هغه خبر دی بما په شي سره يوعون چې کوم تاسو کوي فبشرهم نبی علیه السلام ته فرمایي فبشرهم زیر ورکو دو خلقو تا فبشرهم زیر ورکو دو خلقو تا ودو خلقو زیر ورکو بعذاب أليم فدرناك عذاب سرا فسخت عذاب سرا إلا الذين آمنوا تات إيمان وعملوا الصالحات إنك أعمال كذا لهم نغض فار أجر غير ممنون داسي أجر دي داسي ثواب دي داسي نعمتون دي شنخت ميدون كذي قیامت په ورځ د انسان د مرګ خنه راځي مرګ په ذات خاطر شي غټ نعمت ده انسان په جنت کې انسان د مرګ نه راځي غټ نعمت د انسان ده دوه غټه خبره چې الله جل جلاله په خپل دیدار او نصیب الله تعالی د هر مسلمان ته نصیب او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هر امت ته خپل دیدار او نصیب هر امت سره په خپل غو وکیل خپل امت سره په مجلسونو وکي درېمه غټه خبره چې ټول اصحاب کرام طول أولئك الكرام طول أجمعين طول تابعين تبع تابعين مجتهدين أئمة مجتهدين علماء كرام مفسرين محدثين قراء حفاظ والعظام حفاظ الكرام طول المتقين متقين خلق پرهیزګار خلق دا الله په حضور کې چې ولاري نو په ګرمه باندې خبرې نو په لوځه خبرې نو په تند خبرې دا په سایوي په تختو باندې بناسي لوی محلونه باندې په انتظار حل او جنتونه باندې د لپاره سیګار کیږي الله تعالی په دې صورت کې وپرمانه چې اے مؤمنان چې ستیم قرآن مجید وته تلاوت کیږي تاسو د ټول د خمخته قرآن مجید را اخی کوم قرآن مجید نه ازدا نبی علیه السلام صحابه کرام او نور علماء کرام دا ټول اس فرمای دا کوم چې قرآن مجید نه ازدا هغه قرآن مجید را اخی خلاص کی بلا غوت داس پر تیری بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بل پر تیری دا کوم بسم الله دی وای دا الله تعالی او د انسان ته دغه څور کوي د څنګه د قرآن مجید د کړنی حتی کې علماء کرام فرمایي چې الله تعالی او د انسان ته د چنده څور کوي د چنده ولي ور کوي الله کې د قرآن مجید خو سم نه ویلي ویل وجه د مشقت په ځان باندې راوړي د نه د اذا هم بیا هم د مشقت پر ځان باندې راوړي چې کوم انسان ذهن برابر وي په ځواني کې په قوت کې په طاقت کې وي یا الله خصوص سپنجري خو مګر ذهن برابر دی هغه انسان د کوشش وکړي د قرآن مجید زده کړي په ځان کې راوړي قرآن مجید ورځ په محشر د انسان به گواه ګرځي د دې خبرې چې دا انسان بل ګناه وساتي بل علماء کرام فرمایي چې انسان د قرآن مجید څومره غټ سوال دی چې انسان الف لام میم الف جلا لام جلا میم جلا د الف جلا ګوره په خلاص خپل کې انسان دا چې الف لام میم الله تعالی به دیرش نه کېنه کوي دیرش ګناهونه بر معافي په جنت کې به دیرش منزله دیرش چته به لوی درجه ور بلندوي دیرش چته د انسان دیرش چته وګلای مجاریانو ته پاتې حتی الله تعالی په یو لفظ باندې انسان ته لس چته لس درجه ور پورته کوي لس ګناهونه ور معافي لس ثوابونه ور زیاتوي لس واري دا انسان لس خطاګان دا انسان ور معافي او که انسان په روزه کې وای الف لام میم دا انسان دا اویا د چنه نه لس په اویا باندې لس په اویا باندې هر یو جلا وس لس وری اویا کا دا سوسو اویا زر جلا اویا زر درجه اویا زر ګناهونه معافي دل اویا زر درجه بلندي دا هر ګناه هر نقطه دا په اویا د چند راړه دا په اویا زر کې بدیږي دا رقم انسان ته الله جل جلاله مقرر کړی دا میاسه نبی علیه الصلاه والسلام ناسوره ستم چې د رمضان مبارک میاسه وزره اعلان وکړي اے خلکو ته الله تعالی پر موږ باندې او پر تاسو باندې داس میاسه راوستره چې دا میاسه بالکل په دې میاسه الله تعالی پنځه انعام ځواب امت باندې کړی غټ انعام دار چې د کم زماد امتي کسکم د خله بدبوئی تللی دا الله تعالی ته دومره ورنږدې لکه انسان ته مشک او زعفران انسان مشک څنګه نه دی نو دومره قیمتي شی بل غټه خبره انسان دا چې دومره غټه نعمت چې زما په امت باندې الله تعالی کړي هغه داري چې کم انسان منځ کوي د هر درجه مثال کے طور پر دیوی نے کئی لس ثواب دا به هر ثواب جلا دا په اویا درجو بدلیږي
هر ثواب جلا جلا دا په اویا یعنی دا به دوچند په اویا دوچند هر لپ هر نقطه جلا جلا دا په اویا دوچند و انسان ته ورکول کېږي دا زما د امتیانو باندې خاص نعمت دی زما په امتیانو باندې خاص نعمت دی دوم د ګناهونو د بخشش لپاره یو انسان چې ست ټیم روزه ونیسي الله تعالی دا درې حصې اوبه چې دي او د دنیا د مځکې په سر کې دننه په مځکې دننه چې کوم سمندرونه دي انسانان یې ویني په دوی کې چې کوم مایان دي او په دې باد چې کوم مایان دي دا ټوله سهار له پیشنمي بعد له اذان د سهار له اذان نه بعد بیا تر ماښام تر اذان پورې دغه مایان زما و امت ته د مغفرت دعاوې کوي د مغفرت دعاوې کوي د توبې او د استغفار دعاوې کوي بل غټ نعمت دا زما په امت باندې زما امتي چې څه روزه ونیسي د دې امتي له روزې څخه الله تعالی د یوې په یوه ورځ کې د مثال نن روزه ونیوله د یوې روزې له برکته الله تعالی شپېته زره کسان هغه کسان چې په هغو جهنم واجب دی الله تعالی وایي د انسان د جهنم څخه د یوې روزې له برکته دغه انسان له روزې له برکته هغه شپېته زره کسان چې جهنم پر واجب هغه له جهنم را بچاوه بیا دغه انسان چې څونه مثال 150 روزې ویني یوه میاشت 150 روزې راځي بله میاشت 90 روزې راځي دا رقم دا شپېته جمع کوه دا 80 لکه کسان 80 لکه یعنی 80 لکه سول دغه 80 لکه دا چې څه ټیم اختر راشي د انسان روزې بس شي انسان خوشحاله شي چې دا د اوس اکثر اختر راغلی انسان خوشحاله شي او الله تعالی څخه مغفرت دعا وغواړي چې خدای پاک د خیر روزه دې پر ما راتله ما تېره شوله دغه الله تعالی و دغه انسان ته غټ نعمت ورکوي د ده له 150 روزې څخه بیا الټن نور پر یوه ځای باندې الټن نور پر یوه ځای باندې 80 لکه کسانو د روزو له برکت خدای پاک له جهنم راګرځي دا زما د امت خاص خصوصیت دی زما د امتیانو بل خصوصیت دا دی مخکنیو امتیانو کې دا خصوصیت دی چې هغه به روزه وینوله هغه به اوس ماښام روزه ماته کړه بیا به یو څو ګنټې کړه د دې به روزه ماته بیا به بېرته د دې روزه شروع کېدله بیا به سبا ماښام د دې روزه وله سختې روزې ویلې دا ګرمۍ کې موږ نه شو برداشتولی ژمی دوبی دا نه شو کې برداشتولی زما د امت غټ نعمت دا دی چې دا به سهار چې څه ټیم اذان وشي زما د امتي به روزه شروع شي چې څه ټیم د ماښام اذان وشي زما د امتي روزه بنده خلاص شوله بنده شوله دلته خلاص شوله دا ډېر غټ نعمت دی محترمو دوستانو هر عبادت د نبي امت ته الله جل جلاله دا ډېر غټ انعام ډېر غټ نعمت ورکړی دی کوشش دا کوه چې ځان داسې جوړ کاس چې د الله جل قبول شي محترمو دوستانو نبي علیه الصلاة والسلام فرمای چې ورځ د منبر ته ختلی امین ویلې جبرائیل امین واقعا غټه جبرائیل امین د صحابه کرام ته تاول امین ویلې څه دی ویلې چې په اول په منبر کې شک شېدله ولمات نو جبرائیل امین ویلې چې الله و فرمایله چې کوم انسان چې ومخته چې ستانو واصل شي هغه انسان صلی الله علیه وسلم نو وایي پر انسان د لعنت وي پر انسان د الله قهر غضب دوم نعمت دی چې کوم انسان د روزه مبارکه میاشت راشي او روزه باندې تیر شي هغه انسان روزه میاشت ټول باندې تیر شي دا الله تعالی څخه معافي نه غواړي دا الله تعالی څخه مغفرت نه غواړي محترم دوستان دعا غواړي الله تعالی هر مسلمان ته عفو نصیب کړي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل مقعد المقرب عندك يوم القيامه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمته صفنا سمت موبايلون شان بنكاس